السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یې د صحت جامې به پر تن باندې کله چې الله تعالی یې څوک تباه کول غواړي چې دی تباه شي د هغه نه شرم حیا پورته کړي شرم حیا جلوه بیا دې د خپلو کارو د وجې د خپلو حرکاتو د وجې چې د هیڅ کار څخه لاس نه راګرځي د تباهي طرف ته ولاړ شي اوس ته وګورئ دغه بدبخته کاري دی چې د دوو معصوم بچیانو سره شاګردانو سره یې بدپیري کړې او غلط حرکت یې ورسره کړی دی مور و پلار یې د سبقه دپاره وراستی او دوی د هغه سره بدپیري کوي او مور و پلار یې انصاف غواړي چې زموږ ته د انصاف وشي انصاف کله هغه ټینګستۍ سره کیږي چې کله حکومت انصافدار د انصاف طلبګدار کله چې حکومت د انصاف طلبدار نه دی بیا به ته څنګه انصاف ملایي شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د قیامت د علامو څخه غټه علامه دا ده چې په مدرسو کې به بېحیي او بدپیري شروع شي مولانا منظور مد ذله العالی فرمایلی پیرا چې شهید نظام الدین شاه وزیر رحمت الله علیه ځل وفرمایل چې یو کال ما د بناتو د مدرسو نگراني کړې ده چې په کومه حالاتو خبرېدمه د بناتو مدرسه جوړول د حرام دوی که چیرې ماته دا معلوم وایي چې مفتي نظام الدین شاه وزیر رحمت الله علیه به شهید کیږي ما به دغه خبرې د ده د خولې خبرې لیکلې وای بیا به په ده باندې دستخط کړي تاله پیسې درکوم زه به ستا غوند بدن ښکلوم ما به ورته یم نن په زور یې زه بیا راګیره کوم ما سره یې دا کار وکړو دا چا ګولي دا قاري صاحب کوم قاري سیدالرحمن اوج پلار یې مخکې څو جینکۍ داسې کړي دي زه څنګه بره وختم نو دی ما پسې بره راغی او زه یې هلته هغه کمرې ته بوتلم هلته یې ګیره کړم لاسونه یې راله وتړل او زینه یې راسره وکړه